بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو شیر زمان مومند او د ال پاکستان بی کیپر ایکسپورټر هانی ټریډ اسوسییشن صدر یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې شلمه مئی موږ د 2019 نه دا یو بنیاد دلته یې د اسوسییشن په توسط سره نو د دین هم کال دی چې موږ د شلمه مئی منځو د دې ورځې مقصد زموږ دا دی چې موږ په عوامو کې نور کله د دې فیلډ سره کم خلک دین هغه په دې سیس پوي دي خو چې عام عوام چې کم دین هغه په دې سیس باندې پوي نه دي چې د شاتو د مچۍ څومره فائدې دي. موږ د دې د ژوند او د دې د تحفظ په باره کې خلکو ته دا شعور ورکو. پرون چې دا کم خلک راغلي 300 کسان راغلي نو بده کې عام خلک مو بده کې اکټیویسټ مو پدې کې سرکاري ډپارټمنټو سمیډا و پکې ټریډ ډیولپمنٹ اتھارټي و پکې د اګریکلچر ډپارټمنټ پکې دغه سي د خیبر پختونخوا فود اتھارټي پکې و نو دغه سي موږ دغه خلکو تم دا وای چې د دې ورځې په مناسبت سره تاسو هم د سي اویرنس سیشن وکي پر روان کال کې چې خلک په دې سیس پوښي چې د شاتو د مچۍ څه فائدې دي. د شاتو د مچو خو دومره فائدې کې زوې ما چې دا زمونږ د ماحول په بیلنس کې هم خپل کردار ادا کوي. د هغې وجه دا ده چې دا کم پولینیشن کوي نو په هغې سره د ګلونو د میوو هغه معیار چې کوم دی نو اخیسته کېږي او مقدار یې هم ورسره زیاتېږي. نو د انسان په ښه ژوند کې د دې وړۍ مچۍ ډېر لوی کردار. د شاتو چې کوم غټ مارکیټونه دي پاک انټرنیشنل هاني مارکیټ سوکانو او ترنا فارم نو په دې دواړو مارکیټونو کې د دې ټول پاکستان نه د شات چې دي د دلته راغونډېږي او د دې ځای نه بیا بهر ته ځي. په دې کې چې کوم ډېر پیداواري کېږي او هغه د ایکسپورټ کوالټۍ نه دي او د هغې مقدار دومره زیات دی چې هغه موږ ایکسپورټ کوو نو هغه بیره ده. دویم سره پلوسه ده خو د پلوسې دومره زیات نه دی خو د بیرې ډېر ایکسپورټ کېږي. د دې نه علاوه دې کې د مالټي شات راځي، د شړشمو د ګل شات راځي، د شوي د ګل شات راځي، د لاچیانو د ګل شات راځي، دا چې کوم د سړکونو په غاړه او د ځنګلي لګېدلي د دې راځي. نو داسې ډېر قسمونه تقریبا 12 قسمه شات دې مارکیټونو کې اوس هم موجود. ګوره د حکومتي ادارو خو دا کردار دی چې د پاکستان نه سالانه 15 لکه کیلوګرام شات چې دی نو دا بهر ته ځي. نو په دې باندې ډېر لوی زر مبادله راځي دې ملک ته. نو په کار دا چې حکومتي ادارې دې کار ته توجه ورکړي موږ لګیایي او هغوی بیدارو چې تاسو داسې وکړئ تاسو داسې وکړئ. لکه په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې زموږ د روزګار کم نقصاني اړخ روان دی نو هغه د ونو کټۍ ده. د ونو کټۍ دومره ډېره روانه ده چې په یو علاقه کې د دې پیرې مثال د 2018 کې 10 ونې دي نو چې 2020 راځي نو پای کې 10 نه 15 پاتې. نو دغه ونې حکومت ته موږ وایي چې تاسو موږ له داسې ځنګلې ولګوئ چې په هغې کې د شاتو د مچو دپاره فایده وي. مثلا د بیرې ونه ولګوئ اوبه کمې غواړي، د پلوسې ونه ولګوئ هغه اوبه کمې غواړي، شوه ولګوئ کمې اوبه غواړي، لاچي ولګوئ کمې اوبه غواړي. نو د دې بوټو په لګېدو سره به زمونږ د شاتو پیداوار هم زیات شي او دلته به ډېر خلک په روزګار هم شي. د دې روزګار سره 11 لکه خلک مطلب دا دی چې تعلق ساتي. د دې نه ډېر افغان مهاجرو موږ سره چې 15 لکه خلک دا دي زمونږ نه لاړل. نو د دې د کامیابۍ دپاره د حکومتي ادارو سره دغه 2-3 لارې دي چې ځنګلونه زیات ولګئ، چې کوم زهريله دوايانې چې په فصلونو باندې کېږي چې د هغې نه ملبدل پیدا کړي چې هغسې زهريله دوايانې چې کمې مچۍ وجني چې د دې الټرنیټ پیدا کړي چې دا دوی موږ ختمه کړو او بل یو داسې هر بل دوی موږ استعمال کړو چې هغه زمیندار لم فایده ورکړي چې د زمیندار کم فصل دی جوار دی یا بل فصل دی چې هغه هم خراب نشي او دلته شاتو مچۍ مو سره مړې نشي. درېیمه دا چې کومه د ماحولیاتي بدلون دی په پاکستان کې، پاکستان په 4 نمبر دی په دغه سیز کې. نو موږ دا وایو چې د دې ونو د ځنګلونو د لګېدو سره به دغه سیز باندې کنټرول وشي او د هغې سره هم د مچۍ په ژوند باندې ډېر لوی اثر شوی دی. د هغې سره دا کار وشو ماحولیاتي بدلون سره چې د کم د ګل سیزنو دورانیه به وه د میاشت وخت به و نو هغه وختونه هغې راکم کړل. جمع زیات شو اوړی کم شو چې کله اوړی زیات شي جمع کم شي نو د هغه ګل چې کوم دورانیه وه د 10 ورځو په نسبت سره هغه 10 ورځو ته راله نو هغې سره د شاتو په پیداوار په کمېدو ډېر لوی اثر وشو. د افغانستان نه به زموږ شات سنټرل ایشیا ته تلل نو اوس چې موږ سره دا بارډر بند دی نو د پلوسې د شاتو زیاتره مقدار چې دی نو هغه دلته په خیبر پختونخوا کې پاتې کېږي. د هغې په وجه د هغې ریټونه کم شي چې ریټونه کم شي دلته سوداګرو ته تاواني نو انویسټر خو هغه ځای ته ځي چې په کم ځای کې هغه ته ګټه میلاویږي. نو اوس هغه خلک چې کم دي نو هغه د دې روزګار نه به انویسټمنټ او خپلې پیسې به وباسي خپل روزګارونه به د دې سیز نه غونډ کړي. نو دا یو غټ تاوان دی چې دې روزګار ته به رسي. نو په کار دا ده چې د افغانستان سره دشمنی په خپل ځای بدی په خپل ځای
خو روزګار په خپل ځای په کار دا چې موږ د هغوی سره تجارتي کوم دغه چې دی چې دا موږ بحال کو د گورنر صاحب سره زموږ چې کومې خبرې دي گورنر صاحب ما مخکې هم رابللی او هغوی موږ ته ډېر ښه ریسپانس راکړی هغه 2-3 سیزونو باندې موږ ته کار کړی دی خو په هغې کې یو 2 ستونزې زموږ اوس هم موجودې دي او هغه ستونزې دا دي چې کله موږ په زموږ یو بیکیپر په پاکستان کې مثال د نوخار نه یو سړی روان شي یا د پېښور نه روان شي او هغه مردان ته ځي نو په مردان کې هلته چې هغه مچۍ کوم ځای کې کېږي نو د پولیس والا راځي او هغه ته وایي انټري موږ ته وښایه یا په پنجاب کې دغسې په خیبر پښتونخوا کې دا سلسله کمزورې کمه ده خو په پنجاب کې ډېر زیات هلته د مچو والا پذابېږي او هغوی په هغې باندې جرمانه کېږي د خپل فارم نه اوچت کي پرچې کي او هغه بیا په جیلونو کې نو اسوسییشن په هغې پسې لګیا بیا منډې وایي نو دغه یو غټه ستونزه ده دویمه خبره چې کومه ده نو هغه زمونږ د ځنګلونو په رقبه کې چې کوم زمونږ بیکیپر فارم کې دي نو هغوی ورپسې راځي چې تاسو دلته مچۍ ولې ایښي دي نو ځنګلونه خو موږ د حکومت ته درخواستونه ورکړي چې تاسو ونې ولګوئ بوټي ولګوئ محکمه جنګلات ته موږ ویلي دي نو په کار دا ده چې بیکیپر د دغه ځنګلونو د آبادۍ کردار ده کارډ موجودي د هغوی پرمټو سره موجودي خو د هغې باوجود هم پولیس د هغوی نه پیسې غواړي او هغوی تنګول کېږي د خیبر پښتونخوا او د ټول پاکستان ولس ته چې کوم هم دا خلک او دا چینلې ګوري زما دا پیغام دی چې تاسو د خپل صوبې چې کوم شات پیدا کېږي د دې استعمال ډېر زیات کوئ په دې مارکیټونو کې چې کوم شات هم تاسو ته میلاویږي او په مارکیټ کې د هر دکاندار نه تاسو کوم شات اخلئ نو یقیني هغه به انشاءالله ولزي تاسو ته په خالص شکل کې میلاویږي په دې کې د الله د طرف نه شفا ده د دې استعمالو کې بل د مچو والا چې په کومه علاقه کې درځي نو تاسو د هغوی قدر وکئ ځکه چې دغه مچو والا چې دی نو دا ستاسو دپاره ستاسو په سبزیانو کې ستاسو په میوو کې د دې مچو په ذریعه باندې 10 سلنه یا 10 سلنه اضافه کوي نو د دې خلکو قدر وکئ او د دې وړې مچۍ قدر وکئ